صحابي چاته وای صحابي یوازې دې ته نه وای چې د نبی علیہ السلام نه به نه جدا شوی او همیشه به د سره پاتې شي صحابیت دا داسې درجه ده او داسې مقام دی چې رسول الله علیه السلام ته د یو سکند دپاره چا وکتلې دقه صحابي شي یو سکند دام صحابي چې رسول الله علیه السلام هغه ته وګوري دام صحابي شي ځکه دا ډېر مبارک انسانو په ده نظر لګېدل یا د ده نظر په چا لګېدل د هغه نه به صحابي جوړېدل نو نبي علیه السلام غوښتل چې زه به حج ته لاړ شم زنانه به یي ماشومان به یي بوډاګان به یي میلمانه به یي د بانډو خلک د ښارونو خلک ما به وویني یا به زه ووینمه د صحابیت مقام به ورته میلاو شي او د صحابو سره د الله وعده ده نومي صحابي د کشر نه کشر صحابي چې محمد رسول الله علیه السلام صرف په دې سترګو لیدلی وړوکی صحابي دا ټول صحابه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه والا تر آخري او کشر او ماشوم صحابي پورې دا ټول جنتیان دي یقیني جنتیان دا ټول الله بخلی دي دا ټول د الله دوستان او اولیاء نو څومره صحابه په دغه ځای کې زرګونه صحابه د الله د دین دشمنان شیعګان د هغوی د کفر دپاره خو ډېرې وجې دي په دې کافر دي په دې کافر دي په دې کافر دي یوه وجه دا ده ولې کافر دي الله فرمایي ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق اسلام ته صحابه ډلې ډلې را روان دي هغوی وایي ټول صحابه اووه کسان دي په امت کې صحابه وایي اووه کسان دي علي دی فاطمه ده عباس دی حسن او حسین دی او ابو ذر دی شپږ اووه کسان صحابه دي ابو بکر صدیق څه شو عمر فاروق څه شو دا مرداران وای نعوذ بالله وای هغوی مرتد شوي دي د مرتدو مخونه معلومي لکه ستاسو په شان د مرتدو ژوند معلومي لکه ستاسو په شان مرتدي دغه شانتي چې هغه د زناګانو نه پیدا وي مرتدي دغه شانتي چې هغوی په نشو کې ژوند تېروي مرتدي دغه شانتي چې هغوی اسونو ته سجدې لګوي د الله وعده څه ده چې خلک ډلې ډلې راځي دوی وایي نه شپږ اووه کسان صحابه دومره اوچت مقام لري صحابي څه ته وایي چې د رسول الله علیه السلام دا ذات مبارک دا بدن مبارک باندې صرف نظر ولګي خبرې دې مو سره ونه کړي ملاقات او ستړي مشه دې مو ونه کړي په خیر رالا دې مو ونه کړي خو چې د الله نبي چا لیدلی دا څومره بختور خلک خوش قسمته خلک نو رسول الله علیه السلام اراده وکړه د حج دپاره